بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو ځل بیا سنجو ټي وي له طرفه ساجد حسین بنګش تاسو سره مخاطب یم. امید لرم چې تاسو به روغ او جوړ وي. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د امرودانو سیزن راغی نو مونږ دا خواهش وګڼل چې مونږ تاسو ته سپیشل د کوهاټ امرود چې چېرته د دې باغات دي هلته تاسو ته وزټ درکو او تاسو ته وښیو چې دلته چې کوم باغبان دي هغو د دې کاشت څنګه کوي اور دینا یو مطلب اکنامیکلی دینا سو روپے دی علی اور څومره دیو ته دی کې کله نه کله نقصانات کیږي اور څنګه د دې باغات تیاری کیږي دې حوالې سره ټولې خبرې کوو. جی مونږ موجود یو دی وخت به کوهاټ نه تقریبا 7 یا 8 کیلومتر فاصلې باندې یو کلی دی چې نصرت خیل په نوم یادیږي. د دې امرودان صرف په کوهاټ کې نه بلکې په پورا پاکستان کې بعض اوقات داسې وي چې څومره زمونږ مینوال دي هغه په بهر ملکونو کې وي هغه هم فرمایش کوي د کوهاټ امرودانو دپاره. نو مونږ موجود یو د وخت د نصرت خیلو کومه علاقه دی دلته باغونو کې موجود یو. د دې باغبانو سره به مونږ خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو دې وخت مونږ سره موجود دی حکمت الله رور چې هغه دلته باغبان دی. دا ماشاءالله تاسو ګورئ چې دا باغات دي دا د دې دیکبال کوي اور دلته کې چې څومره د دې باغات دي دې حوالې سره دې سره خبرې اترې کوو. ټولو نه پهله خو دې سره انټروډکشن کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ورور تاسو ښه یې؟ ټیک ټاک شکر دی الحمدلله. خبره ورور داسې دی چې زمونږ څومره مینوال دي نن مونږ دې مقصد دپاره راغلي یو خو دا چې مونږ څومره زمونږ مینوال دي دې ته د کوهاټ امرودو ښایست څرګند کو او بل دا چې دا هم ورته ووایو چې مطلب دی چې کوم دا باغات دي د دې دیکبال د دې پریپریشن ضروري خبره ده چې یو باغ تیاریږي یو میوه تیاریږي نو هغې ته به څه پروټیکشن وي هغې ته به څه حفاظت هغې ته سره ورکولی شي داسې نور مختلف قسمه حفاظتونه دي هغه ورته کوی شي. نو دا یو باغ چې تاسو تیارو مطلب د سیزن چې راځي نو دې دپاره داسې څه حکمت عملي وي چې تاسو هغه د دې حفاظت کو یا دې ته دغه کو. ټول نه پهله خو دې کې دا کم پروټیکشن ضرورت دی تیاري دپاره که نه کم امرود ته تیارېږي مو دپاره خو دې دپاره پهله جون جولای کې مو ته کم ګوټ کېږي نو هغه ګوټ مو ورته وکړو دا بیخونه کم دي او ته مو کولو نو هغه مړې 2-3 دن ولګېږي بیا هغه دپاره مو کم سره لګېږي دا ډیران کم سره د مال والا نو هغه ته مو استعمال کړو. بیا هغه د بعد دې دپاره چې کله مو دا بندوو نو دې کې هفته ولګېږي هغه دپاره مو اوبه ویر کړو ته نو اوبو د بعد بیا اوبو نه پهله کم د خاصې وي یو بازار کې کومه سره میلاویږي کومه توره سره وتي نو هغه دپاره مو یو بوټي دپاره یو جام یا پیاله استعمال کړو دپاره چې دا طاقت کې وي. بیا هغه صدي کې امرود کې ښایست هم راسي او غټوالی هم راسي او دا بیا کم خلک وي ګم ګاګ وي هغه دا خوښوي او دا کم مول امرود دي دا الحمدلله پورا پاکستان کې او د خاص کر د مو علاقې کم د بنګش علاقه دی خاص کر د کاغذونه ونیسئ د سترزو پورې ډېر مشهور امرود دي دا پورا پاکستان کې نه بلکې دوبۍ ته کم مو ولا مسافران دي هغو دپاره د مو د آستو نو هغو ډېر خوشحالېږي ورته اور دې کم پروټیکشن دې دپاره هغه ضرورت دی چې دې کې خپل یو مچ هم لګي کیړه میړه وغیره کم لګي هغه دپاره مو بازار ته کم دکان کې کم هغه دوی استعمالېږي ادویه ته هغه دپاره مو راوړو هغه بیا دې کم کیړه وي هغه ختمه شي اسپرې هغه سره. بالکل ورور تاسو چې څنګه خبرې اترې وکړې د امرودانو ونو چې کوم حفاظت دی باغات د هغې حفاظت حوالې سره خو دا راته ووایي چې پورا پاکستان دی بلکې پورا دنیا دی هلته کې خلک د امرودانو کاشت کوي خلکو کرونې وي. زه خپله تللی یم کراچي کې ما امرودان خوړلي دي خو هلته ټیسټ او دلته ټیسټ کې ډېر فرق دی. داسې څه خاص وجه ده چې د کوهاټ امرود په ښایست کې او په ټیسټ کې داسې خوږه دي؟ بس دا خو یو الله تعالی یو نعمت دی چې هر علاقې خپل میوه مشهوره دی او څنګه دلته کوس مو انګور خوښوو انګور د خپل علاقې افغانستان کم هغه نه راځي خو داسې الله پاک د موږ ته یو غټ نعمت راکړی د مو علاقې کې یو مشهور میوه دی او دومره مو الله پاک والا لاک شکر کوو هم الله پاک والا شکر نشو ادا کوی. نو بل دا چې دګي د امرود ولا کم غټوالی دی کم وړکوالی دی دام الله پاک یو هغه سره کېږي د څه کم مشران مو لاړ دي هغه فرمایي دي کم اوبه ورکوو او کم الله پاک رحمت ورېږي هسه دګي ښایستوالی او غټوالی راځي.
بالکل جی ایز ا اکنامیکلی به یو خبره عرض کوو چې څومره زمونږ مینوال دي هغه ګوري ځینې داسې خلک وي ځینې خو داسې دي چې هغو بزنس کوي لکه اکثر داسې وي چې خاندان طرف نه باغونه وي هغوی خپله کوي خو ځینې خلک داسې وي مونږ ورته انویسټران ویلی شو چې هغه دا باغونه په رینټل بیس باندې والي کانټریکټ بیس باندې والي نو دې کې ظاهر خبره ده نفع او نقصان هم کېږي بزنس پوینټ آف ویو حوالې سره ته څه وایې چې آیا بزنس دپاره دغه شی دا سټیپ صحیح دی او که نه بزنس دپاره دا ډېر ښه شی دی خو دې کې د کم لوکل خلک وي بهر نه کم لړ چې که نه لکه رینټ هغه باندې والي نو هغو که ارزامه غریبان هڅې وکړي او داسې دا خو الله پاک د تقسیم دی کله کله اکثر د سردي موسم کې دې منې بیا موږ ته پښتو کې چني یو چني نو چني هڅه وورېږي نو هغه سره د کم بوټی دی دا فل وسېږي وچ شي نو په دې کې د کم مزدور وي کم کار باغ ماخیستی وي نو هغه دوه کې لکونو تاوان کیدای شي دا بزنس کې نفع نقصان خو دا لیکلی شی دی بالکل تاسو ورور ډیره مننه ګرانو کتونکو تاسو زمونږ حکمت الله ورور خبرې واورېدې چې د تاسو سره ډېر ښه انفارمیشن شیر کو مونږ به ځو اوس مخکې چې دا باغات دي د دې امروتانو چې څنګه د دې مونږ پښتو کې ورته وایو چې شوکونه څنګه د دې والا کاشتکاري به ورته مونږ وایو چې څنګه هغه د دې تیاري کوي او دې نه بیا کریټونه تیارېږي اور څنګه دیو دا راټولوي اور بیا دا مارکیټ ته وړي ځینې تاسو به کتلي وي چې په روډو باندې سټالونه لګېږي هغې کې هم د امروتان خرڅېږي نو دا ټول انفارمیشن تاسو ته درکوو چېرته ځې مونږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو تاسو د وخت ما سره ګورئ زموږ ورور کاشف دلته کې موږ سره موجود دی چې کله هم د ټول امروتان چې کوم دی هغه اوشو کوي هغې د بعد بیا دلته راشي دلته کې دا ټول جمع شي او جمع کېدو د بعد دا بیا کریټونو کې د دې سیټینګ کېږي دې نه کریټونه فیل کېږي دې سره دې حوالې سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور ټول نه پهله خو ستاسو خپل زموږ څومره مینوال دي دیو سره خپل نوم او علاقه شریکه کړي زما نامه کاشف دی او زه نصرت خیل علاقې نه تعلق ساتم ډېره مننه کاشف ورور د کریټ څنګه پروسیجر دی یو کریټ کې څومره کیلو امرود راځي بس تقریبا داسې 4.5 کیلو خو راځي 4 کیلو نو تاسو په ډیلی څومره کریټ امرود دلته نه ایکسپورټ کوئ مو 70 وي بیګیم وي 70 8-9 کریټونه وباسو او بیګیم څه کم دی دا 10-11 کریټونه تقریبا وي داسې صحیح دا راته ووایه چې ستاسو کوم امروتان دي دا په کومو علاقو ته ایکسپورټ کیږي دا موسبی څه کم دی دا کوهاټ ته استو او دا کم اوس سیکنډ ټایم څه کم دی دا انګو ته استو کوهاټ او هنګو ته دې نه علاوه نور چې ته پېښور ته یوځي بل ځي ته خو تاسو نه ایکسپورټ کوئ نه پېښور هغه بس نشته کوهاټ ته او هنګو ته استو بس هغې ته استوي صحیح اور څه د دې څه تاسو ته مطلب دی د کوم تاسو کاروبار دی یو قسم کاروبار واچوه دې کې تاسو ته څه پروفیټ دغه میلاویږي او که نه او بس الحمدلله څه میلاویږي راته ګزاره کېږي شکر الحمدلله جی ګرانو کتونکو ستاسو د کاشف ورور خبرې واورېدې چې دلته کې دلته امروتان راټول شي نو بیا دلته نه کریټونه جوړېږي دې د بعد بیا دا چې څومره منډیانې دي اکثر داسې خلک هم وي چې په روډو باندې خرڅي نو تاسو داسې سټال په روډ باندې شته نه هغه شی هغه نشته مو ډایرکټ استو بس تاسو ډایرکټ منډی ته ګرانو کتونکو بعضې خلک داسې وي چې د هغې باغات وي هغه په روډ باندې سټالونه لګي تاسو به کتلي وي چې کله هم تاسو د علاقې بنګش سره تیریږئ د کوهاټ نصرت خیل نه ونیسه استرزۍ پورې دلته کې په روډونو باندې مختلف مقاماتو باندې دلته کې سټالونه لګي دي وي چې هغه کې امروتان خرڅېږي تاسو ته به پته وي اور د کاشف ورور دا وینا ده چې دا یو ښه کاروبار دی که کاروبار حساب سره مونږ سوچ وکړو یو منافع بخش کاروبار دی نورې خبرې به مونږ کوو اوس کې به مونږ ځو چې په روډ باندې کوم سټالونه لګېدلي دي هغو سره به خبرې اترې کوو چې آیا هغو دی بزنس نه دی امروتانو چې کوم بزنس دی دې نه خوشحاله دي یا نه دي خوشحاله یا چې کوم رهزن تیریږي په دې روډونو باندې هغه د دې علاقې امروتانو سره څومره مینه لري څومره یې خوښوي هغو سره به خبرې اترې کوو مونږ سره اوسئ
جی ګرانو کتونکو د وخت مونږ موجود یو کاغذو سره تقریبا 1.5 کیلومتر فاصلې باندې چې دلته زما شاته تاسو کتی شي چې مختلف سټال لګېدلي دي دلته کې امروتان چې کوم دی هغه خرڅېږي او دې خوا تاسو ګورئ چې دا روډ چې کوم دی مصروف روډه دی چې دې باندې دې روډ باندې پړچینار افغانستان پورې چې دلته کوم خلک دي هغه ځي دلته باندې سفر کوي دکاندار ور موږ سره ولاړ دی او د ماشاءالله وي امروتان چې کوم دی د دې باغ والا امروتان ډېر ښایسته دي ستاسو ګورئ فوټیج کې چې ډېر یو ښه دې سره خبرې اترې کوو چې آیا دا امروتانو کوم بزنس دی بزنس حوالې سره د دې څه وینا دی اور د چې کوم ښایست دی او کوم خوږوالی دی د کوهاټ امروتانو کې داسې څه خاص وجه دی راځئ موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا څنګه یې روډ تاسو ښه ستاسو تعارف راشد نصرت خیلو کې پته کې راشد نصرت خیلو نه راشد بھائی دا راته ووایه چې اول خو راته دا ووایه ولې چې زمونږ څومره مسافران وروڼه دي چې هغه په بهر ملکونو کې دي خاص د کوهاټ امروتانو ډیمانډ کوي نو دا راته ووایه چې داسې خاص څه وجه ده چې زمونږ د کوهاټ امرود په ښایست کې او په خوږوالي کې دومره خواږه ولې دي مول اصل کې اوبه خواږه دي که نه نو اوبو خوږوالي د وجې نه بیا د امرود دې اوبو سره ډېر زیات بیا خواږه شي هغه سره د نورو علاقو والا اوبه څه کومه دی هغه لږه ترخه وي نو هغه د وجې نه د نورو علاقو والا امرود صحیح نه وي ځینې وي پیکا وي ځینې وي ترش ترش وي نو صحیح مزه یې نه وي مو علاقې والا اوبه اصل دی خواږه اوبه دی نو دې د وجې نه امرودو سره زبردسته خواږه وي ورسره رنګ کې هم ښه وي او خوړلو کې هم ښه مزدار امرود وي ورسره بلکل روډ دا راته ووایه چې کاروبار حساب سره که مونږ وګورو چې څومره خلک دي د امروتانو کاروبار کې نو آیا کاروبار حساب سره دغه شی کول منافع بخش دی او که نه بالکل کول بخش دی ولې حلال ګټل هم عبادت دی که نه نور کارونه هم انسان ته پکار دی نور کار هم کي خو دا هم بس موږ ته یو داسې الله پاک ذریعه جوړه کړې دی څه مو له رزق ورسره الله پاک روان کړی دی ورسره ټیک شوله دا راته ووایه په اخره کې چې ستاسو دا امروتان چېرته چېرته پورې ځي تقریبا ټل د وبا هنګو تیرا پورې بلکې افغانستانه پورې د موله امرود ځي افغانستان پورې مختلف خلک رسېدلي دي او د امرود مونه خلي اجي ګرانو کتونکو ستاسو خبرې واورېدې چې کوم باغبان و د هغو خبرې هم تاسو واورېدې او د زمونږ رور چې کوم دوکاندار دی دلته سټال لګولی دی دې خبرې هم تاسو واورېدې امید لرو چې دا ویډیو به ستاسو خوښه کړې وي څنګه چې دیو وینا ده چې کاروبار حساب سره مونږ وګورو نو دا یو ښه کاروبار دی پکار دی هر سړی دی چې کوم دی داسې کاروبار وکړي یو منافع بخش کاروبار دی بل دا هم وینا ده چې د امروتانو ښایست وجه چې کومه ده هغه دا ده چې د دې علاقې اوبه چې کومه ده هغه خوږه د هغه وجې نه الله پاک دلته په دې امروتانو کې یو خاص یو نعمت دا دی چې دا امروتان همیشه خواږه وي امید لرو چې دا پروګرام به تاسو خوښ کړی وي یو نوي پروګرام سره خپل کوربه ساجد حسین بنګش او کیمرامین وقار بنګش ته ورکړې اجازت د لوی الله په امان